د خیبر پختونخوا نورو برخو پرنګ مردان کې هم د پولیو مخنیوي مهم روان دی. د دوران به د 15 کالونو کم عمره 4,42,000 ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولی شي. په دې اړه ډي ایچ او مردان ډاکټر جاوید اقبال صدا رنګ ویلي دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې پولیو چې کوم دی یو خطرناکه بیماری ده او زمونږ په ملک کې کیسز را روان دي، ډېر تیزی سره کیسز را روان دي. بیسیکلی نن چې کومه پروګرام شروع دی د پولیو حوالې سره او دا به 7 فروری پورې کنټینیو وي. د دې ماډیول دا دی چې دا به 3+2 ورته موږ وایو. 3 به اکټیو ډیز وي او 2 به چې کوم دی بیا زمونږ کیچ اپ او مطلب د سویپ ډیز وي. هغه فالو اپ ډیز کې موږ ګورو چې کوم ماشومان زمونږ نه پاتې شي او کوم داسې ایریا چې هغه موږ نه لږ نیګلیکټډ پاتې شي یا هغې کې داسې انې پاتې شي، ریفیوزل راشي، نو هغې دپاره بیا موږ دا 2 ډیز چې کوم دی یو خپل ایکسرسایز کوو. کالج چوک مردان کې د بلال مسجد خطیب او مشهور عالم دین مفتی عبدالوکیل د پولیو څاڅکو په اړه ویلي دي چې الله رب العزت د بیمارۍ لپاره د بیمارو مخنیوي لپاره ټول وسایل استعمالولو حکم ورکړی دی. کوم چې د پولیو د څاڅکي دي نو په دې کې هم داسې ښکاره مضر اثرات په نظر نه راځي. لہذا دا یو پولیو په آل ورلډ کې ګوره غالبا صرف 2 ملکونو کې پولیو پاتې را، نو ټول دنیا کې نشتی. او زمونږ د بدقسمتي ده چې اوس هم لکه بعضې ملکونه چې مونږ هلته د ویزې لپاره اپلای کوو نو تاسو کې پولیو ده مه راځئ. نو د دې وجې نه دا کم دې وخت کې چې د پولیو مهم روان دی په دې کې تاسو امداد وکړئ انشاءالله العزیز چې زموږ را روان مستقبل چې کوم د بچو دی او روښانه وي. دا مهال خیبر پختونخوا کې د پولیو ښکار ماشومانو شمیره 21 او ټول ملک کې په مجموعي توګه یو کم او یا ته رسېدلې ده. پولیو یو داسې موذي مرض دی کوم چې یو ماشوم د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کړي. پکار ده چې ټول والدین د 15 کالونو کم عمره ټولو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي او خپل ماشومان د ټول عمري معذورۍ نه بچ کړي. سنو پختونخوا لپاره مردان ارشد علي خان.